أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ننني درس کې به ان شاء الله العزيز سورة بقره رکو نمبر 13 آیات نمبر 106 107 او 108 ویلې کېږي درې آیاتونه. دلته واس الله جل جلاله چې نو هغه د مشرکین او د يهودو د یو اعتراض او د هغې د سوال جواب ورکوي. کله چې قرآن پاک کې چې نو هغه نسخ رالو یو آیات او د هغه الله جل جلاله بدل کو د هغې په ځای باندې بل حکم رالو، نو د یهودو او مشرکانو وی دا څنګه چې نو د الله کلام دی. محمد علیه السلام یو پیر چې نو خپل مرګرو ته صحابو ته د یوې خبرې حکم وکړي، بیا د هغې نه وروسته چې نو هغه دغه حکم بدل کوي داسې نه داسې کوي. نو معلومه دا شوله چې دا د الله جل جلاله د طرفه نه دی، بلکې دا نبی علیه السلام د خپل ځان نه جوړ کړی، ځکه چې نو هغه په دې کې کله یو حکم او کله د هغې په ځای باندې بل حکم راځي. او دغه سوال چې نو هغه حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمه الله د هغې په دور کې چې نو هغه د دې هندوانو یو ډېر لوی چې نو پنډت تیر شوی دی، د هغه نوم چې نو هغه دیانت سرسوتی و. نو دیانت سرسوتی چې نو هغه هم دغه سوال کړو، هغه مې العیاذ بالله چې دا د الله جل جلاله کلام چې نو هغه صحیح نه، ځکه چې په دې کې نو هغه ناسخ او منسوخ راغلی دی. یو آیات یو حکم و، بیا د هغې نه وروسته دغه آیات چې نو هغه منسوخ شوی دی او بل حکم راغلی دی. نو معلومه دا شوله چې دا د الله کلام چې نو هغه نه دی. نو دغه ځای کې نو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمه الله د هغه د هغوی دپاره چې نو بهترین جواب انتصار الاسلام کې کوم چې بانی چې نو هغه د دارالعلوم دیوبند و، د هغه په انتصار الاسلام کې بهترین جواب چې نو هغې ولا ورکړی دی، او په هغې سره چې نو هغه د هغه مختلف جوابونه چې نو هغې ولا کړي دي. اوس نو په هغې کې یو جواب دا ولو چې حضرت چې نو هغه ورته فرمایلی دي وی تاسو که دا خبره چې نو هغه بعید ګڼئ، نو د دغې خبرې نه بعید ګڼلو د دې چې نو هغه داسې لرې خبره یا ناشنا نه ده. ګوره الله جل جلاله هغه حکیم مطلق دی، د الله حکم چې دی نو هغه په ټولو خلکو باندې حاوي دی، الله ته علم دی. او د هغې یو مثال د هغه په دنیایي چې دی نو هغه ورکړی دی، وی تاسو چې نو هغه هم دنیا کې ګورئ کله سړی چې دی نو ډاکټر له لاړ شي، نو چې دی کله ډاکټر له لاړ شي نو دا ډاکټر دې سړي ته چې دی نو هغه څه وکړي دوایي د ده مرض چې نو هغې وګوري، بیا د هغې مرض موافق ده ته دوایي ولیکي، ده ته وایي دا دوایي چې دی نو هفته 10 ورځې 15 ورځې به استعمال کړي، بیا به راشي. بیا چې کله دی دوباره راشي نو هغه ډاکټر ورته دغه دوایي کې چې نو بدل راولي بدلون وکړي، هغه وایي اوس دا دوایي چې دی نو نن نه بعد به نه خورې، اوس به دا دوایي خورې، دا ستا د صحت موافق چې دی نو اوس دا ده. دغه شان لاول ورته وایي تو چې نو تازه یخنۍ وهلې، ستا یخنۍ تیزه ده نو تو یخې اوبه مه څښه، دا خوراک مه کوه، غوړ شي چې نو هغه مه خوره، او دغه شانته چې نو هغه سپینه شوروا څښه، ساده شیزونه چې دی نو هغه خوره، یخني څښه. نو اوس بیا چې کله د ده په صحت کې چې نو هغه بدلون راشي، ترقي راشي، صحت یې ښه شي، نو بیا ورته ډاکټر وایي ته اوس دا شیزونه ورسره هم استعمالولی شي. نو الله جل جلاله وایي دقه شانتې د خلکو چې نو د روحاني د هغې الله رب العزت چې نو حکیم ذات دی، نو الله رب العزت کتل چې دا حکم د دې خلکو دپاره د دې وخت دپاره مفید دی، بیا به د دغې نه وروسته دا حکم چې دی نو هغه نه مفید، د دې په ځای به دا دویم حکم چې نو هغه ډېر زیات مفید او ښی. لکه مثال په طور کې الله رب العزت چې دی نو هغه لاول دا حکم رالیږلو
مخکې صورت انفال کې دغه شانتي چې نو په دا کې به راشي صورت برات دی کې الله جل جلاله که ستاسو نه چې دی نو هغه صحیح یو کس یو د کافرو چې دی نو لس کسانی نو تاسو به د هغوی سره قتال فی سبیل الله کوئ د هغوی نه به چې دی نو تاسو باږه تیښته چې دی نو نه کوئ که تاسو روګرداني وکړله واپس شولئ نو بیا په دې باندې تاسو ګنهګار یئ بیا د دغې نه وروستو کله چې نو هغه مسلمانانو کې کثرت رالو دغه شان د هغې سره چې نو کثرت سره ضعف چې نو هغه پکې هم رالو نو بیا الله جل جلاله تخفیف راوستو تخفیف یې څنګه وکړلو الله رب العزت وی وستاسو یو چې نو د هغوی په دوو برابر دی که تاسو کې چې نو هغه یو کس یو کافر دوه کسانی نو ستاسو لپاره تیښته چې نو هغه جایز نه ده دغه شانتي وکتلی شي شروع دور کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دور کې چې نو هغه وکتلی شي نو لاول کې دا حکم ولو چې د ښځو د انځوانو ښځو سره مشرکانو سړو سره چې نو نکاح کول جایز ول الله رب العزت بیا وروستو دویمه سپاره کې چې نو الله رب العزت بیا منع وکړه کله چې د مسلمانانو خپل تعداد سیوا شولو نو الله رب العزت بیا چې نو منع وکړله چې تاسو چې نو هغه لا تنکحوا المشرکات ولا تنکحوا المشرکین تاسو چې نو مشرکاتو ښځو سره په خپله هم نکاح مه کوئ او مشرکانو سړو له خپل خور لور چې نو هغه هم په نکاح مه ورکوئ نو دغه شان الله رب العزت کړی دویم جواب چې نو هغه قاسم نانوتي رحمت الله علیه ورکړی د هغه دغه نه ډېر زیات بهترین جواب دی هغوی چې قرآن کې نسخ دا چې نو الله عز بالله د الله پاک چې نو په علم به الله پاک په جهالت باندې دلالت نه کوي ګوره الله رب العزت چې احکامات را لېږلي نو یو یې تکویني حکم را لېږلی دی او یو یې تشریعي حکم راغلی نو تکویني حکم لکه مثال په طور کې اوس الله رب العزت چې نو چا نه زوی ورکو یی ولا لور ورکړه خو زوی چې نو هغې ول ورکړو بیا د غزوې چې نو لږې ورځې وشوې کال نیم وغیره چې نو دی وشو نو بیا د الله رب العزت حکم وشو د غزوې دی واپس واغستو چاله صحت ورکو بیا یې په بیماری راوستله چاله مال ورکو بیا یې په فقر راوستو نو حضرت نو هغه وایي اوس دا د الله رب العزت تکویني حکم دی نو دا خو تاسو هم تسلیموئ چې الله پاک په دې قادر دی او داسې کولی شي اوس څوک خو داسې نشي ویلی که نه چې ما نه الله پاک دا زوی اخیستو نو راکولی بیا ولي ما باندې الله پاک بیماری راوستله نو دا صحت یې سره راکو ما باندې الله پاک بیا فقر راوستو نو دا چې نو مخکې مالداري ولي راکوله تکوینی حکم دی نو څنګه چې تکوینی حکم کې الله رب العزت چې نه بدلون راولي راوستي شي داسې الله پاک په تشریعي حکم کې هم الله پاک چې نه بدلون راوستي شي او يهود چې نو هغه تفسیر خازن کې چې نو هغه لیکلي دي يهود له چې نو یو اعتراض دا غوي چې نو کړو دا غو هم چې موږ دا کتاب نه منو دې کتاب کې چې نو هغه ناسخ منسوخ چې نو هغه دي دې کې چې نو بعض آیاتونه راشي بیا دا غي نو ورسته د آیاتونه چې نو منسوخ شي نو الله جل جلاله دا غوي ته ویلو او بیا چې نو تفسیر خازن کې حضرت چې نو هغه مثالونه لیکلي چې دا د وسن نه دا خو په هر نبوت کې په هر نبی دور کې چې نو هغه د قشانت راغلي صحیح مسلم چې نو هغه روایت دی چې دا سه یو زمانه نبوت هم نه تیر شي چې په هغه کې ناسخ منسوخ نه شي لکه حضرت آدم علیه السلام حضرت آدم علیه السلام په دور کې چې نو هغه تاسو وګورئ کله چې نو حضرت آدم علیه السلام داغه چې نو وړاندې دنیا ته رالو بیا داغه د یو بطن نه تاسو ویلو چې نو هغه کې به د یو پیر چې بچي به کېدل یو الک او یو جنۍ به کېدل دا دواړه به خور ورول بیا به چې بل وشول نو هغه به هم الک او جنۍ شو نو دغه به هم خور ورول الله جل جلاله دا غوي نکاح چې د خور ور د یو بل سره چې نو هغه جایز کړو بیا چې کله خلک ګڼ شول دغه حکم چې نو هغه منسوخ شو بیا به د خور ور د یو بل سره نکاح چې نو حرام شول نو دا د هر دور کې چې نو هغه شی دي او بیا دغه تفسیر خازن کې د قشان لیکلي وې دې څه وګورئ الله رب العزت چې کله حضرت نوح علیه السلام چې نو هغه کشته په در چې نو وردوله جودي غربانه نو چې کله جودي غربانه کشته ور دي او خلک داغین راکوشون نو الله جل جلاله حضرت نوح علیه السلام ته فرمایل چې دا څومره هم چې نو هغه زناور دي دا ټول په ټول استاد لپاره حلال دي او هغه چې نو بن اسرائیل د پاره هم حلال ولو بیا چې کله بن اسرائیل چې نو نافرمانی وکړه سورته مائده کې چې نو هغه براشي الله وې د دې په ظلم په وجبانی د دې په سرکشي په وجبانی چې نو موږ په دوی باندې بیا د شسریزونه آرام کړل د قشان چې نو هغه بن اسرائیل دور کې کتل شي د خیالي پورز باندې ښکار کول
دا د دغې نه مخکې چې نو هغه جایز ولو د بني اسرائیلو د نافرمانۍ د وجې نه بیا د حضرت داود علیه السلام په دور کې چې نو هغوی باندې ښکار حرام شولو نو گویا دا ناسخ منسوخ دا د هغه د هر نبی پیغمبر په دور کې دی دا چې نو د کتاب یا د نبی یا د یو شریعت چې نو هغې په نقص باندې دلالت نه کوي نو اوس دغه د ویلی کېږي څه ته نو وایي دغه چې نو هغه ناسخ منسوخ نسخ په لغت کې ویلی کېږي هو ازالة الحکم بحکم یعقبه نسخ ویلی کېږي یو حکم چې نو هغه ختمول په بل حکم پسې چې کم پسې وروسته ورپسې راشي ازالة الحکم بحکم یعقبه او په اصطلاح چې نو هغې کې ویلی کېږي اصطلاح د علماو کې عبارة عن رفع الحکم الشرعي بدلیل شرعي متأخر عنه وی نسخ چې نو هغه عبارت دی د یو حکم شرعي چې نو هغې په رفع کولو په ختمولو باندې په دلیل شرعي سره چې د قرآن چې نو آیات سره یا د احادیث متواتره سره بدلیل شرعي متأخر عنه چې کوم د هغې نه وروسته دویم بل کم دلیل شرعي د الله حکم راشي په هغې لکه مثال په طور کې حضور علیه السلام چې نو یو لقب تیر شو نبی القبلتین د نبی علیه السلام یو لقب چې نو هغه دا دی یو صفت دا دی نبی القبلتین چې دا پیغمبر د دوو قبلو چې نو هغه به خاوند وي دی به دوو قبلو طرف ته مونځ کوي نو حضور علیه السلام چې کله دا ترالو مدینې منورې ته نو نبی علیه السلام لاول چې نو هلته مدینې ته رالو نو بیت المقدس ته یې مونځ وکولو 15 میاشتې 14 میاشتې یا 19 میاشتې مختلف روایتونه چې نو هغه پکې راغلي دي نو دوره زمانې هغې ته مونځ وکړو بیا د هغې نه وروستو الله جل جلاله ورته واپس دی نو خانه کعبې طرف ته مونځ وکړه ولې ځکه تورات کې د حضور علیه السلام انجیل کې د بني اسرائیلو په کتابونو کې د حضور علیه السلام صفت چې دی نو هغه دا راغلو نو الله د دغه حکم په دغه وخت پورې دغه حکم و بیا هغه بدل کو او ننسئها نأتي بخیر منها او مثلها الله موږ د هغې نه غوره حکم یا د هغې په شان په ثواب کې چې دی نو هغه بل حکم موږ راولو الم تعلم ان الله على كل شيء قدیر آیت ته پته نشته چې الله رب العزت په هر یو شی باندې قادر دی نو چې کله الله پاک په هر شی باندې قادر دی نو ناسخ منسوخ په دې باندې هم چې الله پاک قادر دی د الله کولای شي الم تعلم آیت ته پته نشته ان الله له ملک السماوات والارض چې د الله د پاره اسمانونو بادشاہي ده د ځمکو بادشاہي ده د الله د پاره ده نو چې کله دا د الله بادشاہي ده نو الله چې بده کې څنګه تصرف کول غواړي اق شانتي الله پاک ته اختیار دی نو هغه حاصل دی وما لكم من دون الله من ولي او نشته استاذ د پاره د الله نه ما سوا څوک دوست ولا نصير او نه مددګارو اوس د الله نه ما سوا چې نو دوست او مددګار نشته ولی چې نو هغه څه ته ولی هم دوست ویل کېږي او نصیر هم دوست او مددګار ته ویل کېږي په دې کې لکه فرق دی فواید صبدریه دا چې نو هغه کتاب دی په دې کې قرآن پاک خلاصه ذکر شوی ده علامه حسین هغه سرفراز خان صفدر صاحب رحمه الله نو فواید صبدریه کې چې نو هغه لیکلی دي چې ولی هغه دوست هغه مددګار ته ویل کېږي چې کم د چا چې نو په جبه سره تعاون وکړي زبانی طور باندې چې څوک د چا مدد وکړي نو هغه ته ولی ویل کېږي عملی طور باندې چې څوک د چا مدد وکړي نو هغه ته نصیر ویل کېږي نو الله وی په ورځ د قیامت به نه د دوی د پاره ولی نه به څوک د دوی زبانی چې دی نو هغه دوست وي چې د دوی مدد وکړي ولا نصیر او نه به د دوی چې دی نو هغه عملی طور باندې څوک چې نو مدد کوونکی او دویم فرق چې نو هغه ذکر کړی وایي چې نو ولی دا هغه دوست ویل کېږي هغه ته ویل کېږي چې کم رشتہ دار وي او نصیر هغه دوست ویل کېږي چې هغه رشتہ دار او غیر رشتہ دار دواړه نو الله وی په ورځ د قیامت به د الله د گرفت نه دی رشتہ دار چې نو هغه به بچ کولای شي مدد بوله کولای شي او نه به غیر رشتہ دار چې نو هغه د بچ کولای او مدد به کولای شي نو ځکه الله وی مالکم من دون الله من ولی ولا نصیر نشته ستاسو لپاره څوک دوست او نه مددگار
ام تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. نو تاسو دا اراده کوئ چې وغواړئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه داسې سوالونه وکړئ لکه څنګه چې تاسو نه مخکې خلکو حضرت موسی علیه السلام نه کړو، یعنی بنی اسرائیل په شانتي تاسو سوالونه کول غواړئ، داسې سوالونه مه کوئ. دې کې هم دوه شاچین شان نزول دي. یو دا نه وایي چې دا آیات د یهودو باره کې نازل شو. یهود چې نو حضور علیه السلام پسې رالل وی چې مونږ چې نو پته دا وخت پورې ایمان نه راوړو تر څو چې پتا باندې قرآن پاک ټول په یو پیر نازل نشي. نو الله وی کدي سي نو مخکې خو یو پیر چې نو په حضرت موسی علیه السلام باندې د تورات چې نو جملتن واحدتن نازل شو، نو تاسو پاغي د کمی ایمان راوړو. او دویم تفسیر چې نو هغه علامه شیخ الهند رحمه الله تفسیر عثماني دا غم کړی دی. نور حضرات هم اکثر حضرات دا چې نو کړی دی چې دا سوال د حضور علیه السلام نه د مکه مشرکانو کړو. مکه مشرکانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه سوال کو وی چې مونږه پتا نه دا غواړو چې د دې چلوکه چې د مکه دا غرونه دا چې نو هغه لري کې ځکه مکه چې نو غیر چا پیره د دونه غرونو مونږ سره د کروندې واضح لوی میدان چې نو هغه نشته. نو ګټو د الله پاک پیغمبر نو ته دا غرونه چې نو هغه الله ته وای چې دا لري کې او چا به کته د الله پاک حق او سچ پیغمبر نو د خپل رب ته چې نو هغه وای چې مونږ ته صفا غر چې نو هغه د سرو زرو کې. نو الله جل جلاله تاسو هم چې نو دسه بهوده سوالونه کول غواړي. ام تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى لکه څنګه چې سوال کړو موسی علیه السلام من قبل. ومن يتبدل الكفر بالايمان فقد ضل سواء السبيل. الله وی چې بدل کړو کفر په ایمان باندې، یعنی د چې نو هغه ایمان پرې خو او کفر واغستلو، فقد ضل سواء السبيل دا سړی د سمیلار نه چې نو هغه او خویدلو. الله دې موږ دغه گمراهی نه چې نو محفوظ او مانون کی. ما ننسخ کم یو حکم چې منسوخ کړو مونږ من آیات س آیات او ننسها یا سینو هیر کړو نأتی نو مونږ راوړو بخیرن منها داغین غورا او مثلها یا پشان داغی. علم تعلم آیتا تر پته نشته ان الله چې یقینا الله پاک علا کل شیء په هر شی باندې قادر دی. علم تعلم آیتا ته پته نشته ان الله چې یقینا الله پاک د پاره له داغه د پاره دی ملک السماوات بادشاهی د اسمانونو والارض او د ځمکې وما لكم او نشته تاسو د پاره من دون الله سوا د الله نبی ولی څوک دوست ولا نصير او نه مددگار. ام تريدون آیتا سو غواړئ ان تسالو چې سوال کړئ رسولکم د خپل پیغمبر رسولنا کما سئل لکه چې څنګه سوال شوی وو موسی د موسی علیه السلام نه من قبل مخکې وړاندې. ومن يتبدل الكفر او څوک چې بدل کې کفر بالایمان په ایمان یعنی په بدله د ایمان کې فقد ضل سواء السبیل نو هغه گمراه شو د نیغې لارې نه.